ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زه به د نن نه بعد تاسو ته د یو منټ درس چې دی دا به درکومه. د یو منټ درس کې به تاسو ته ډېره زیاته فایده چې دا به دررسي، خو تاسو به کوشش دا کوئ دا درس چې دی دا به تاسو خامخا اورئ، سوا نه صرف یو منټ به ماله راکوئ. په دې کې به موږ تاسو ته د مونځ ترجمه، مونځ ته د ودرېدو طریقه، او دریم دا چې کوم غټ ګناهونه د هغې نه ځان بچ کول، څلورم دا چې په ګناه باندې څه میلاویږي، څه سزا پې میلاویږي، او پنځم دا چې په اطاعت باندې څه میلاویږي. د ټولو نه لومبی چې مونږ مانځه ته ودرېږو نو مونږ الله اکبر وایو. د الله اکبر معنی دا الله د ټولو نه لوی دی، الله د ټولو نه لوی دی. او چې ودرېږو نو بالکل سیده ودرېدل او قبلې ته کتل، سر ښکته کول نه، کوږ وږ نه ودرېدل، بالکل سیده ودرېدل، په نامه لاس نه ایښودل د دغه نه مخکې، د الله اکبر نه مخکې. او غټ ګناه دا ده چې داسې ګناه که هغه د موږ نه وشي نو الله جل شانه موږ له د برې نه ښکته چې دی نه دا رایشتي شي، یعنې د جنت نه د جهنم تلو دپاره کافي وي. نو داسې ګناه نه چې موږ ځان بچ کړو هغه دا ده چې موږ په بل مسلمان ورور پورې وخاندو او د هغه موږ مذاق واړاوه کړو، هغه ته په سپک نظر باندې ګورو، هغه پسې مذاق کوو. نو داسې قسمه ګناه چې دا ډېره غټه ګناه ده، دا د جنت نه جهنم تلو دپاره کافي ده. او دنیا کې هغه دا سزا ده چې الله جل شانه داسې خلک د خپل رحم نه چې دی محرومه کوي. او څوک چې اطاعت کوي الله جل شانه هغه ته د اطاعت کولو دا بدله ورکوي چې د رزق کې زیادت چې دی نه دا راولي. او دویم دا ده چې د ده په مال کې الله جل شانه برکت چې دی نه دا اچوي. داسې یو درس، یو منټ درس انشاءالله دا به موږ کوو. نن خو 2 منټو ته ورسېدو، خو انشاءالله بیا به 1 منټ، 1.5 منټ نه سوا چې دا به نه کوو. الله دې به دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.